چې ته د کومې قبیلې دې بوډۍ ته مې ویل ته د کومې قبیلې نو دې زنانه ما ته وویل ولا تقف ما ليس لك به علم په هغه خبرو پسې مور پسې کېږه چې د کوم څه درته پته نه وي ستا د دې څه څه کار چې زه د کومې قبیلې په آیات کې پوه کړم وایي نورې خبرې ورسره نه کولې روان بس یو تپوس دې بل چې خاوند دې شته ژوندی دی که نه خاوند دې شته دې ما ته بل آیات لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم لا تسألوا عن أشياء د ډېرو خبرو تپوس نه مه کوه که پته درته ولګي خفه به شي وایي ما ورته وویل غلطي راته وشوه معاف مې کړه دې راته بل آیات وویل د یوسف علیه السلام لا تثریب علیکم اليوم یغفر الله لکم بتا هیڅ ملامتیا نشته الله دې ستا ګناهونه معاف کړي وایي بیا مې څلورې خبرې نه کولې په دې کې قافله مخې ته راغله قافله خیمې لګېدلې ما دې بوډۍ ته وویل چې دې قافله کې دې څوک خپلوان شته چې ورسره میلاو دې کړم نو دې بوډۍ ما ته بله یاد کړه المال والبنون زینت الحیات الدنیا مال او زامن د دنیا د ژوند یو زینت دی نو د بنون ټکي نه ما ته پته ولګېدل چې بنون زامنو ته وایي اشارې ما ته راکړه چې په دې قافله کې دې زامن شته وی ما ورته وویل چې زامن دې څه کار کوي په قافله کې مخکې روان دي ښي طرف ته روان دي که چپ طرف ته که منځ کې که وروسته روان دي قافله کې څه کار کوي دې بوډۍ ما ته بله یاد وعلامات وبالنجم هم یهتدون هغه ستوري دي خلک مې لارې معلوموي معنا رهبران د ټولو مخکې روان دي خدمت کوي وایي چې دې قافلې ته زه ښه رانږدې شوم نو دې بوډۍ ته مې وویل چې ستا د زامنو څه نومونه دي چې زه اواز ورکړم لکه دا خو ډېرې خیمې دي چې زه اواز ورکړم ستا د زوی د زامنو څه نومونه دي نو ما ته 3 آیاتونه ویل او په 3 واړو آیاتونو کې د زامنو نومونه واتخذ الله ابراهیم خلیلا وکلم الله موسی تکلیما یا یحیی خذ الکتاب بقوه نو ما غږ ورکړ یا ابراهیم یا موسی یا یحیی یو 3 ښایسته د ستورو په شان هلکان د خیمې نه راووتل رامنډې کړې ما دې وکتل او بس بیا چې دا مور ولیده نو ورغوټه او بس یو بلې خپل خپل د هغې نه بعد دې زامنو یې مونږ خیمې له بوتلو بلې خیمې له چې څنګه یې خیمې له وربوتلو دې بوډۍ زنانه دې د جب نه روپۍ راویستې او د اصحاب کهف آیات یې زامنو ته وکړو فبعثوا احدکم بورقکم هذه الى المدینه فلینظر ایها ازکى طعاما فلیأتکم برزق منه په تاسو کې یو کس لاړ شئ د پیسې والي پاک طعام راوړه یو کس منډه کړه خوراک یې راوړو دې بوډۍ زنانه هغه طعام او خوراک ایسته دې عبدالله بن مبارک رحمت الله علیه ته ورمخې کړه او آیات یې ورته وویل کلوا واشربوا هنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیه خورا او څښه وروره دا د تېرې ورځې بدله دا تا چې ما څه کوم ښه وکړم او زه دې قافلې سره ورسول د هغې په عوض کې دا خورا او څښه بس ما ورته څه وویل عبدالله بن مبارک وایي ما یې دې زامنو ته وویل چې ستاسو مونۍ په ما حرام ده چې تر څومره ته د دې بوډۍ حال دی ویلې زه خو دې حیران کړم دا زامنو یې راته وویل چې دا زمونږ مور ده دا زمونږ مور ده د دې 40 کاله وشو چې چا نه د خبرې جواب ورکوي آیات ورته وایي په 40 کالو کې دې زمونږ مور د آیات نه بغیر د قرآن نه بغیر د چا څه خبره نه ده کړې وی ما ورته وویل چې دا ولې وی چې دا زمونږ مور په قرآن کې یو آیات کې راولې ده یو آیات کې راولې ده ما یلفظ من قول الا لديه رقیب عتید انسان چې د خولې نه کومه خبره وباسي فرشتې ورته تیارې ولاړې نو زموږ دا مور دا ځکه آیاتونه وایي چې قیامت په ورځ مې په عملنامه کې ټول آیاتونه چې فالتو خبرې وکړي وی ما وویل چې ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء دا المستطرف یو کتاب دی المستطرف هغې کې دا واقعه رانقل کړې ده او محمد تقي عثماني صاحب تراشي یو کتاب دی تراشي